أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے ان تتقوا اللہ کچرتتا سزان بچکو دنا فرمانی دا اللہ نا یعنی ویری دیتا سد اللہ نا یجعل لکم فرقانا نو بگرزوی اللہ تعالی استاسو دپارا فرقانا ہدایت هاغا چی پا حغی سرب جداشی حق او باطل یا مراد فرقان غلبا فتحہ ویکفر عنکم سیئاتکم او لری بکڑی وران بکی یا وبری جوی استاسو نا گناہون استاسو ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم او دے اللہ تعالی خاوند فضل لوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او یاد کہا غوخ چی مکر و فریب کولو پٹ پٹ تدبیرون کول ستا پا خلاف اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الذین هاغی کسانو کفرو چی هغی کفر کڑیو لیثبتوکا دبارد دی چی قید کی تالرا بند کی تالرا او یقتلوکا یا قتل کی تالرا او یخرجوکا یا اوباسی تالر دخپل وطننا دمکی مکرمینا ویمکرونا او دوی تدبیرون کول دوی مکر و فریب کولو ویمکر اللہ او اللہ تدبیر کولو استاد نجات استاد بچاو واللہ خیر الماکرین او اللہ تعالی بہترین تدبیر کون کے دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا او هاغ وقت چه تلاوت کرلیشی پا دوی باندے آیاتنا زمانگا قالو نوائی دوی قد سمعنا یقینا اوریدلی دی منگا لو نشاء لقلنا مثل هذا کچرت خوخشی زمان نخام خواب اویود دی پشان ان هذا ندی دا قرآن پاک یا ندی دا آیاتنا الا اساطیر الاولین مگر دی دا قصید پخانو خلقو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ او هاغ وقت چی اویل دوی اللہم اے اللہ ان کان هذا هو الحق کچرت دا قرآن پاک وی رشتون حق من عندک استاد جانبنا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ نو پس راوروی پا منگ باندے کانی دا اسماننا اوئتنا یا راوڑی منگتا یعنی راولیگی پا منگا بعذاب علیم عذاب دردناک لرا وما كان الله ليعذبهم او ندے اللہ تعالی چی عذاب ورکی دوی لرا وانت فیہم پدا سے حال کی چت موجود وی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدوی کے وما کان اللہ معذبهم او ندے اللہ تعالی عذاب ورکون کے دوی لرا وهم یستغفرون پدا سے حال کی چت دوی بخنغواڑی وما لهم او سشوی دی دوی لرا یعنی سوجدا د دوی په حق کې الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کوي دوی له الله تعالی وهم يصدون عن المسجد الحرام حالان کې دوی من کوي خلق لره د مسجد حرام نا
وما كانوا اولیاءه او ندی دوی متولیان د مسجد حرام ان اولیاؤه الا المتقون ندی متولیان د مسجد مگر متقیان خلق هاغ خلق چې هغی ځان د کفر شرک او نافرمانو نه بچ ساتي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي نه وما كان صلاتهم عند البيت او ندے منز د دوی یا ندے عبادت د دوی عند البيت پخوا د بیت الله شریف کې الا مکاء او تسدیه مگر شپیلی وخل او لاس پړقول فذوقوا العذاب پس وسکی تاسو عذاب لرا بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو به انکار کولو تاسو به کفر کولو ان الذين كفروا بشک هاغ کسان چې کفر کړي ينفقون اموالهم خرج کوي دوی مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله د بار د دې چې دوی منع کی خلق لره د لارې د الله نه د دین د الله نه د ایمان نه فسينفقونها پزرد چې خرج کوي بدوی د مالونو لرا ثم تكون عليهم حسرة بیا بوی دا خرج د دوی علیهم پدوی باندې حسرتن سبب د افسوس وجد افسوس او د ارمان ثم یغلبون او بیا بدوی مغلوب کړل شي یا دوی به کمزوري کړل شي والذین کفروا او هاغ کسان چې کفر کړي الی جهنم یحشرون جهنم طرف ته بدوی جمع کړل شي لیمیز الله الخبیث من الطیب د بار د دې چې جدا کی الله تعالی غن لره د پاکونا کافرانو لره د مؤمنانو نا ويجعل الخبيث بعضه على بعض او وګرځوي غن باز د غن د پاسه د نورو یعنی باز کافران د پاسه د نورو فيركمه جميعا پس ګډه بکی دي کافرانو ټول لرا را یوزي بکی دي کافرانو ټول لرا فیجعله فی جہنم پس بیا بی وگرزی پا جہنم کے یعنی وبی غرزی پا جہنم کے اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دی دوی تاوان مندن کی خسران مندن کی